د دواړو اخترو لمونځ واجب دی چې په چا باندې د دواړو عیدینو لمونځ څه دی؟ واجب دی د دواړو اخترو لمونځ واجب دی چې په چا باندې جمعې لمونځ فرض وي د هغې باندې د دواړو اخترو لمونځ واجب دی په چا باندې چې جمعې لمونځ څه وي فرض نو په هغې باندې د عیدینو لمونځ هم څه وي واجب وي جمعې کوم شرایط چې د جمعې د لمونځ دي کوم شرایط د جمعې د لمونځ دي هغه شرایط د دواړو اخترو لمونځ دي کښېنه لکه مګر د دواړو اخترو لمونځ د هغې خطبه نه فرض نه ده او د لمونځ نه اول پیل هم نه ده لمونځ نه پیل هم نه ده او د لمونځ نه بعد خطبه ویل دا سنت ده او خطبه ویلې سنت ده او د لمونځ نه بعد دي لمونځ نه بعد دي او لمونځ نه بعد دي خطبه د لمونځ نه بعد ده که نه یس سر هغه سنت ده د دواړو اخترو لمونځ هم 2 رکعته دي او د دواړو اخترو لمونځ نه اذان شته نه تکبیر شته د نیت دي عیدین د دواړو اخترو لمونځ نیت د نیت طریقه دا ده او درته ته واجب لمونځ کوم چې 2 رکعته واجب لمونځ کوم یا وړوکي یا د غټ اختر شپږ سره د شپږ تکبیرونه دي امام پسې الله اکبر مخکې